بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو، یقینا د هرې زمانې خپل ضروریات وي. لکه تاسو وګورئ مخکینۍ زمانه کې به بجلی نه وه، نو خلکو به د شمې او د لاټین یا د ډیوې استعمال لرل. دا د هغه وخت ضروریت و. یا دغه شان د مخکې دغه ګاډي جهاز دا شیزونه نه وو، نو اکثر مخکینۍ زمانې والا خلکو د کشتۍ یا د اوښ یا په اس یا په خر باندې سفر کول. نو د هرې زمانې د خپل مناسبت سره اشیاو ته ضرورت راځي. همدارنګې په دین اسلام کې هم په هر زمانه کې په هر وخت کې د دین اسلام خپل خپل مسائل او خپل خپل هغه حکمونه بیانول پکار وي. لکه مثلا د جهاد په میدان کې تبلیغ کول، د تبلیغ په میدان کې درس ورکول او د درس په میدان کې جهاد کول دا نه دی صحیح، بلکې د درس په میدان کې به درس ورکوي، د تبلیغ په میدان کې به تبلیغ کوي، د جهاد په میدان کې به جهاد کوي. مخکې زمانه به داسې وه چې هغې کې به امت مسلمه یو قوت او یو طاقت و. هغوی کې به اختلافات موجود و، لکه صحابه کرامو په خپل مابین کې هم اختلافات و، یا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله، یا دغه شان د امام شافعي صاحب، امام مالک صاحب، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، هغوی په خپل مابین کې اختلافات و، خو دغه اختلاف د مینې، محبت او د ورورولۍ په انداز سره و. او څه زمانه داسې وه چې موږ هم د اهل باطل خلاف میدان کې لګېدلی وو، موږ هم د اهل باطل خلاف عملي کار مو کړی دی. الحمدلله د هر باطل خلاف په هر میدان کې موږ ډټ کر مقابله کړې ده. دا د هغه وخت تقاضا وه. باید چې د دې وخت تقاضا دا نه ده چې موږ اختلافي مسایلو کې لګیا شو، امت په خپل مابین کې انتشار او د نفرت او خپل مابین کې جدا جدا ټوکړې ټوکړې شي. مخکې زمانه به داسې وه چې دا اختلاف دا خاصو تر علما کرام تر خپل منځه، اختلاف به عالم سره و، یو مفتی به مفتی سره لرل. نن سبا اختلاف دومره زیات شوی دی چې ټول امیان هم په دغه اختلاف کې مبتلا شوی دی. د مس په طریقه به نه پوهیږي، د چهاردام طریقه سنتو باندې نه پوهیږي، او ته به اختلافي مسایلو کې ته به وایي چې د دې وخت امام اعظم دی. دا ولې چې مونږ خپل مسلمانانو خپل اصل مقصد مونږ نه پاتې دی. مونږ خو اختلافات لرل دې دپاره چې مونږ د طلبه کرامو سره، علما کرامو سره حقیقي اختلاف د اصل د اخلاق، ادب او د احترام او د دلایلو په بنیاد باندې وساتو. خو مونږ وکتل نن سبا صرف اختلاف خپل نام دپاره دی، نن سبا اختلاف امت مسلمه ته نقصان دپاره دی، د انګریز هغه طاقت مضبوط کولو دپاره اختلافات جوړیږي، امت مسلمه په مابین کې انتشار جوړولو دپاره اختلافات چیړل کیږي، امت مسلمه په خپلو کې ټوکړې ټوکړې او جدا جدا کولو دپاره اختلافات خلک چیړي. مخکې به داسې و چې یو اختلافي مسله چې کله خپل مابین کې علما کرامو، اکابرینو، فقهای کرامو یا دغه شان د صحابه کرامو په خپل مابین کې چې یو مسله اختلافي راغله، نو د دلایل او د اخلاق په دایره کې هغه مسله حل کړو د افهام او تفهیم په بنیاد باندې. او نن سبا چې مونږ وګورو خلق د افهام او تفهیم نه 150 کیلومتر لرې تښتېدلی دی او د بد اخلاقي او د یو بل سپکوالي او توهین او ګستاخي انداز کې اختلافات چیړي. د اختلافاتو په اړ کې راشي خپل یو بل ته دومره سپک نومونه اغوستل، د یو بل توهین سپکاوی کول، دا کم اسلام دی؟ یو مسلمان ته غلط نوم اغوستل دا کوم شریعت دی؟ د بل مسلمان توهین کول دا کم دین دی؟ د اختلاف او د خپل اکابرین دیوبند د مدرسه نوم خپل معیشت دفاع دپاره استعمالول دا کم شریعت او حق دی؟ دغه دین د خپل معیشت ذریعه ګرځول دا کم دین اسلام دی؟
باید مسلمانانو چې مونږ دغه اختلافات انتشار نه مونږ پرهیز وکړو او ټول امت مسلمه یو طاقت او یو قوت جوړ شو او داسې قسمه په دې زمانه کې دغه خپل معیشت دپاره چې څوک اختلافات چیړي اختلافاتو باندې اخته دي او مسلمانان په خپل مابین کې متنفره کوي، مونږ د هغه خلکو خلاف یو. مونږ د هر د مینې محبت قائل یو، د ورورولۍ قائل یو، د دلایلو او د افهام تفهیم په بنیاد باندې د خبره کولو قائل راغلی یو.